ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. सूरत अल-माइदा बगमा पारा सलोरम नंबर आयत मक्के आयतुन के मुहर्रमात अशिया अगर जिक्र शुरू वस्मदी आयतुन के हलाल सीजुना जिक्र की शान नुज़ूल ददी आयतुन दासिर हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत ज़ैद इब्न मुहल्हल रज़ियल्लाहु अन्हु की अफ़कार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोसु को चिमंग अफ़कार को अफ़कार के कम सीज़न मंत हलाल दी और कम हराम तो अल्लाह जल्ल शानुहु दा आयत नाज़िल तासु दा पारा पाक सीजुना हलाल शुई और हवा सीजुना चाहे तासु पहकारी जनावर बांधे अफ़कार कई नो आगा सीजुना हम तासु दा पारा हलाल कारी जनावर या स्पीडी या बाज दी तासु पदी बांधे अख़कार को खुद दी कारी जनावर दपारा हो यो सो शर्त नदी चली अख़कार तासतु की नस्तासु दपारा बहाला अवल शर्तादी चिदास्पी या दाबाद चितास पे अफ़कार कवी दाबत तालीम या मुतवी दत बतास अफ़कार तालीम वर्कड़ी ये बस्तास खबर थी चितास अफ़कार बदनसी नदीबा स्तास आवाज़ जी और स्तास आवाज़ बराजी और चिकले खुशी कवई स्तासो पखली बांधी बकलिमात बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तस्बी याद दी बात तालीम याफ्ता के दो दफा उलमा ब्या शर्त जिक्र की चिदी ब तालीम याफ्ता अल शुमार की चिती यो भी रउली के अफ़कार क्यों की सरा दी चिखो की को पखले नुक्र रूह जोड़े ताला और या ये ज़ख्मी की बेदुन की मिनत उबय खुपले खुरिनो मालिक ले रउड़ी मदाद तालीम याफ्ता रे और कनदा से चेतावले गो दी उकी खुपले उखरे बकायद ले रउड़ी मदाद या भी तालीम तबदन पाक यो पीर दिवली को देम पीर दिवली को द्रीम पीर सरद लोगी हालत की दी खुपले खुरिनो ताले रउड़ी साफ आवाज बांधी पेश जिदा उस तालीम याफ्ता अवल शर्तादी चिदास्पी आवाज तालीम याफ्ता वेम शर्तार चिदी तापरीखी मखबल अफ़कार लरीत मालिक प्रीख द्रीम शर्तार चिदा अफ़कार दी नुकरी मालिक ले रो सलोरम शर्तादी चिदा मालिक कल दा अफ़कार खुशिकीन दी सर बिस्मिल्लाह हुई और पिंजम शर्दारी चिदा अफ़कार दी ज़ख्मी की बेगन की मिनत लाड़ शी और बिया ताला रउड़ी
اوس که مثال د دونه زورونه ورکړي چې وینه کې ورتري نه په مړ شوي دی او تالی راوړه بیا حرام دی لکه دې کې بېدون کې وینه پاتې چې دې داسې ښکارو کې چې یې دله ژوندي راوړي او یا داسې کې چې وینه ترې لاړه چې خپل یې خوري نه او تا دپارې حلال کړي نو په دې صورت کې دا ښکار چې د ښکاري ځناور ته وکړه دا حلال دی نو په دې ویل کې د ښکار د څیزونو علت ذکر شو په دې آیت کریمه کې الله پاک د اهل کتاب او د ذبایح او د دې سره د نکاح علت ذکر کړي یو خو د مسلمانانو ښکار د مسلمانانو قرباني د مسلمانانو لپاره جائز ده او دیم د اهل کتاب او قرباني هم د مسلمانانو لپاره جائز ده او بیا د اهل کتاب او د ذبیحې یعنی دا غي د قرباني د حلال والی درې شرط اول شرط دا دی چې دا کوم څه دی اهل کتاب او حلال کو دا په نفسه حلال دی لکه اوس مثال چرګ مسلمان د پاره حلال دی او کافر د پاره حلال او کنه د دې بنس حلال یو حقیقت کې حلال نه لکه اوس مثال خنزیر دی یهودیان پوری په شوق باندې عیسایان پوری کافران پوری نو د دې بنس باندې ودا بودی حلال غني په حقیقت کې مردار داسې چیز بني دیم شرط دی چې په دې باندې ول اهل کتاب د الله نو وکړي دا څه بنوي چې پاغي لګوس دی موسی عليه السلام په مکیان دی او دی تعالی قرباني کوي د دې په موسی عليه السلام نو وایي دا بیا حرام اگر چې اهل کتاب دلال قرباني کړی دا نو می د الله نه دی او دیم شرط دی چې د اهل کتاب په حقیقت کې اهل کتاب مرتد بني اوس کده موسی علیہ السلام امتی دی او دی اوس مرتد شوی دی عیسی علیہ السلام امتی دی او بیا مرتد شو یا مثال مسلمان دی او نعوذ بالله مرتد شو نو د ذبیح اوس مردار بیا د دې آیت په تفسیر کې مفسرین هغه خلک ذکر کوي چې اسلام پس سو ټوکې کوي پیغمبر علیہ السلام او د صحابو بي ادبی کوي نو د دې قرباني به نه خوري اگر چې په خلی دي کلمه ولې نه وایي لکه مثال نن سبا شیعاګان صحابه په صفت دی وایي نو د دې قرباني به نه خوري اگر چې په خلی کلمه وایي د کلمې د ویلو اعتبار کو خلدي نو چې فضل کې کلمه نشته په خلی باندې اعتبار نشته یا د دې علاوه نور خلک دین پسې ټوکی کوي دا خو د قرباني مسله دین علاوه د مسلمانانو د پاره د اهل کتاب او زنانو سره نکاح کول جائز دي لیکن د مسلمانانو زنانو د اهل کتاب د پاره په نکاح باندې اخیستل بیا ناروا مسلمان د اهل کتاب له خزه په نکاح کول شي مسلمانان اهل کتاب له خزه په نکاح باندې ورکول نشي لکه مسلمان اوجت دي کافر اهل کتاب دا وحکت نو نکاح باندې دی خدا اخستې شي چې دا محکوم شي او ورکول نشي چې هغه په حاکم شي او بیا الله پاک فرمایي چې نکاح د دې سره کوي نه هغه بستاسو نیت د پاک دامنې نیت بستاسو د یارانې دوستانې نه وي او زموږ د مسلمانانو ځوانان اکثر امریکای ته لاړ شي فرانس ته لاړ شي ترکیه ته لاړ شي دې ملکونو ته لاړ شي او بیا د انګريزانو خود سرګردي شپې لګي او د جمهور پلان پتی ته مالا ډېرې پیسې راځي الته ایمان نه خلاصي پیسې او د تدویل لا ولا واده نه کولې کې پیسې وکړي نن ته واده ته هغه ضرورت نه راځي اوس د کافرانو په ملک کې ازادي ده زنا کول په کې دا چې لکه به خیاسي او عام خبره نه هغه کې بیا د واده احساس نه کې په داسې صورت کې ای التا نکاح نه کوي التاغي گناہ کوي دا څه وخت بني چې باغی باندې دی ما نکاح کړی دا او مقصد یارانه دوستانه وي نو په دې باندې بیا نکاح نه دا ځکه د نکاح مقصد حق دامنه حاصلول الله جل شانو فرمایي
يسألونك ماذا أحل لهم في تپوس کی استانا پیغمبر علیہ السلام چکم سس حلال دی دوی دپارا قل تو فرمائے حل لکم الطیبات حلال دی استاذ پارا پاک سیزنا وما علمتم من الجوارح آواغا سیزنا چتاسو تعلیم آغاکار کون کی سیزنا چتاسو تعلیم ورکڑے غیتا من الجوارح دزخمی کون کو سب زناورنا یعنی دسبی یا دباز مکلبین چتاس افکار باندې ورچون کې کی لرا تعلمونهن چتاس تعلیم ورکړي کیتا مما ذا حسنا علمکم الله جل پاک تاسو ته په هدر کړي فقلوا فاستاسو پرې مما ذا افکار نام سکنا علیکم جدي وسات استاسو د پارا وذكر اسم الله عليه تاسو یاد کینم د الله باغی باندې واتقوا الله تاسو یریږي الله نا ان الله سریع الحساب بشک الله پاک زر حساب کو انکر اليوم ننوز حل لكم الطيبات حلال رشيد قد بار پاک سدنا وطعام الذين اوتوا الكتاب او قربانی او طعام دا خلق جغیت کتاب ورکړی شوی د حل لكم استاذ بار حلال وطعامكم استاذ حلال استاذ طعام حل لكم حلال تدبیر بارا والمحصنات من المؤمنات او پاک دامن ازاد زنانا دا مؤمناننا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک دامن زنانا دا کسان چاہیت کتاب ورکړی شوی من قبلکم استاذ نوڑان دی اذا آتیتموهن کل چتاس ورکوی کی توجورهن مہر نظر محسنین تاسو طالبان دا پاک دامنے غیر مسافحین تاسو نے اخفل شوق پورا کون کی ولا متخذی اخدان او نو پھٹیارانے ان کی ددی زنانو دال کتاب سرا ومن یکفر بالایمان چاچ کفر کو ایمان باندی یعنی انکار کر ایمان نا فقد حبط عمله فتح سر برباد شدد اعمال وهو فی الاخرت من الخاسرین او دی آخرت کی دتاوان یا نبی واقع دعوان